بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو کوربه حسین علي. لږ احساس پکار دی پروګرام سره حاضر یم. زه ستاسو ملاقات ته یو داسې بېبسه انسان سره کومه چې هغه نیوادیسه شوی وه او هغه میان به یې خرڅول، سهار وختي به وتو او کلي په کلي به ګرځېدو سوزکي کې، او میان به یې خرڅول. د هغه نه حادثه وشوه. د هغې په وجه باندې هغه ته 2.5 لک روپۍ هغه دغه شو، روغه ډېرې منډې ترډې ووهلې، په هغې باوجود هغه کسانو معاف نه کړو او 2.5 لک روپۍ جرمانه کړو. دا 2.5 لک روپۍ به ورته یاد وبروه کېږي. هغه ځان ګاڼه کړی دی، د یو نه د بل نه دا پیسې راغستې دي او ورکړي دي، خو لکه 5 میاشتې ورله ورکړي دي هغه چا نه چې پیسې راغستې. د 5 میاشتو کې زه وایم چې دا خو ناممکنه دی چې دی دا پیسې برابر کړي، ځکه چې کار یې نشتی، کار یې وران دی. میانو کار به یې کوو او کار یې وران شو، سوزکي کې به تلو راتلو. خو اوس در په در ګرځي واورې په سر او د اوسه پورې کاروبار نشتی، د روپۍ درک وسد نه لري. زه ستاسو سره د هغه ملاقات کوم انشاءالله چې تاسو به هغه پېژنئ. السلام علیکم. تاسو څنګه؟ ما کریم الله جی دی، نوم دی کریم الله، دی رنګمالۍ یم، اوسېدونکی د رنګمالۍ یم. ځان له به مې دغه کوو مزدوري. سهار روان شوم میانو له تلمه، د لاسه مې دا واقعه وشوه. نو هغو لکه دا کله شو؟ دا خو تقریبا چې یو 50 ورځې کېږي، 50 کېږي. نو زه په دغه باندې روان نو بیا پکې جیل ته هم لاړم. تقریبا 50 ورځې مې په جیل کې وویستې. بیا به موږ جرګې یو 8 جرګې 10-15 وکړې، ویې نه منله. نو زما خو ځان واړه بچي نو بیا هغه پیسې هغو غوښتې، نو ما ورته قرضدار وکړو، پوه شوې که نه. نو لا اوس هم له هغو له مونږ څه ورکړلي او څه پاتې دي، 4 لکه پاتې دي. خو ما ډېر قرضدار وکړو او لکه الله ته ښکاره ده دا خبره. او زما واړه بچي دی رنګماله کې به دی چا یقین نه لي، نو دغه کولی شي زما دا نوم دې والي یو وړوکي ترې ووایي نو زما کور ته به یې راورسوي، ویې به یې ني، پوه شوې که نه، چې لکه دا داسې انسان دی، داسې دغه دی. زما دې په دې منګوره کې تپوس وکړي. ما دغه نه په قصد مې نه دی کړی، نه مې په قصد کړی، نه مې بغه کړی، نه مې د هغه سره دښمني وه، نه مې بل څه و، نه مې پوله پټۍ شریک و. د خو د الله عجز یم، څوک دا نه وایي چې ما د الله څه دا کار وي. خو بس الله پاک راوسته او دا واقع وشو. خو هغه اوس لکه پیسې غواړي، نو پیسې خو مونږ دا وکړو. خو د هغه ما چې کوم خلکو نه اخیستې دي دا 2 لک او 20 روپۍ، دا زه به دې ورځو کې نشم ورکولی او نه یې به ورکولی. دا د 2-3 کالو قسم نه ده. لکه عوام ته ما سره امداد وکړي، د الله د رضا لپاره امداد وکړي. دا مشران چې دي، دا MP دلی شو، دا نور شو، دا ټول کسان چې دا مونږ ټول خلک پېژني. وروره مونږ دا منډې تړلې د خلکو لپاره هم واللي، خو لکه مونږ پکې څوک اوس نه یادوي. او زما واړه بچي دي، هغو له پرون چې ونو بیا سهار چې ونو ما ته ویې چې 50 روپۍ راکړه ابو چې ځان تناره ډوډۍ راوړه، او زما سره د هغې پیسې نه وي. نور که نو ما ځان له څه مزدوري کوله او 800 روپۍ وه مزدوري به مې کوله خپلو بچو. مزدوري به نشته وروره، او د الله رضا لپاره د ما ترې امداد وکړي چې زما دا قرضه ختمه شي او زما دا بچي به راحته شي. انشاءالله دا خلکو ته سوال کوم، دې خپلو وروڼو ته سوال کوم، دې خپلو مسلمانانو وروڼو ته سوال کوم چې زما سره امداد وکړي، د الله د رضا لپاره دې امداد وکړي. ما به څوک نه پېژني، خو الله خو پېژني که نه. ختمه شي زما د بچو دا ما د سر نه لا بوج چوت شي چې د خپلو بچو نه مزدوري کوم. دغه دړې په سر باندې دغه هغوی هغه ځای مې وران شو او 800 روپۍ مې خپلو بچو له ګټلې. دې ټولو خلکو ته پته ده اوس زما سره څه اسره بسره نشته. ما سره دا امداد وکړي که نه چې زما دا قرضه ختمه شي. نور دې هېڅ هم نه غواړم، خو زما د قرضې کې زما سره امداد وکړي، زما دا بوج ختم کړي او زه د خپلو بچو له دا 800 روپۍ مزدوري کوم. چې 1 لک 20,000 چې وي دا راضینامه ده 2.5 لک روپۍ چې د باندې کولې دي او د راغستې غریبان د یو نه د بل قرضه یې کړې ده. 15 میاشتې کې دا قرضه او دا شپږ لک یو لک 20,000 څه د علاج دی، څه کسان چې وفات شوي دي تاسو ته سکرین په شمه لیدا راځي. تاسو سکرین په شیشه باندې دا راضینامې دا کاغذات هم ولیدو چې دی 2.5 لک روپۍ جرمانه کو جرګې او د دې غریبۍ ته یې ونه کتل، عجزۍ ته یې ونه کتل، بېبسۍ ته یې ونه کتل او 2.5 لک روپۍ دی وایي چې ما د یو نه د بل نه څو ځکې مې خرڅ کړو او د یو نه بل نه مې راواغستې
او خو 5 میاشتې ما ته خو ویلي زه 5 میاشتو کې پوره کوم زه یم چې د دوی دا 5 میاشتو کې ناممکنه ده چې پوره کړي ځکه چې د خپل کاروبار نشته روزګار یې نشته روزګار یې وران دی سوزکۍ ته یې لاړو تاسو د سره مدد وکړئ چې د ده دا قرضه ختم شي نو دی بیا دی وایي چې زه ځانه په مزدورۍ ته بیا روزګار شم لږ احساس پکار دی په خوا او شا کې مو ګورئ او دې